بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما قابل قدر عزتمند و مسلمانانو کشرانو مشرانو رونو، زموږ موضوع شروع و جنت ته داخلېدو اسباب چې انسان په کوم عمل سره جنت ته داخلېږي. جنت ته داخلېدو عملونه ځن به زه تاسو یو ناشنا احادیث ویم په مسند احمد کې دی. درې خبرې پکې ډېر اسان عمل دی، او کله چې دا انسان په خپل عمل کې راولي نو انشاءالله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره دغه انسان به جنت ته به داخلېږي. خو درې عملونه چې تا زر نه ویستله چې یو په هغې کې ټګي کول چې ټګي به ځان نه وباسي، دویم نمبر خیانت نه ځان ساتل، او دریم نمبر حسد به چا سره نه کې. حدیث کې راغلی د انس بن مالک رضی الله عنه وایي موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره ناستو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوس به تاسو یو جنتي سړی راښکاره شي. صحابه کرام ناست دي، مجلس لګېدلی دی. نبي علیه صلات وسلام وایي تاسو ته به اوس یو جنتي انسان راښکاره شي. د انصارو یو سړی راښکاره شو چې د اودس یې کړی، د اودس په وجه باندې د ګیرې نه د اوبه څڅېدلې، او د خپلې دواړه څپلۍ د ګس لاس ته اچولې، ځوړندې کړې. نو هر کله چې سبا شو نبي علیه صلات وسلام دغه خبره بیا وکړه چې اوس به تاسو یو جنتي انسان راښکاره شي چې موږ دغه سړی دی په هم دغه حالت کې دی، اودس یې کړی دی، را روان دی، چپلې لاس ته ځوړندې کړې دي. چې درې مو وروسته نبي علیه صلات وسلام بیا د خپل د مخکیني خبرې په شر خبره وکړه چې اوس به تاسو جنتي انسان راښکاره شي. نو بیا هم دغه انصاري سړی اودس یې کړی دی او د ګیڼې اوبه څاڅي او څپړې لاس ته ځوړندې کړې دي، بیا هم په دغه حالت کې راښکاره شو. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم ودرېدو نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دغه سړي پسې شو چې زه ګورم دا سړی څه عمل کوي. چې نبي رسول الله وسلم درې پېرې دا خبره وکړله، درې ورځې پورې یو ورځ خبره وکړله چې تاسو به جنتي انسان راښکاره شي، دا سړی راښکاره شو، بیا یې ویله او دغه سړی بار راښکاره کېږي. دا عمل څنګه د دې څه عمل دی چې موږ دا معلوم کړو چې موږ هم دغه شی عمل کوو. نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ورپسې لاړو او ورته ویله وایي زما د خپل پلار سره جګړه راغلې ده، او دا قسم مې کړی چې زه به ورته 3 ورځې پورې یعنې خپل کور ته نه راځم. نو که ستا خوښه وي 3 ورځې پورې ته مله ځای راکړه، زه به 3 ورځې پورې تا سره اوسېږم. هغه ویل صحیح ده. انس رضی الله عنه فرمایي وی عبدالله به دا بیان کولو، یعنې عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه. وی د دغه سړي سره مې 3 شپې تېرې کړې، یعنې ما داسې سړی ونه لید چې د شپې څه په حصه کې پاڅېږي او مونځ وکړي. صرف دومره ده چې کله به د شپې راویښ شو او په دې اړخ به بدلولو نو د الله سبحانه وتعالی ذکر به یې کوو. الله اکبر. وی تر دې چې د سبا مونځ دپاره به دا سړی راپاڅي او سهار مونځ به وکړو. عبدالله رضی الله عنه وایي البته وی هغه نه ماته خیر نه علاوه بل څه خبره نه ده اورېدلې، یعنې بد انسان نه و، بس هره خبره به د خیر وه، ښایسته خبرې به یې کولې، خو بده خبره دې ما نه ده اورېدلې. وایي کله چې 3 ورځې تېرې شوې وی نږدې و چې زه د هغه د عمل مې سبق ګڼم، مله اصله پوټیشن عمل کوي. نو ما ورته چې د الله بنده وی زما او زما د پلار ترمنځ نه څه د غوسې خبره نه پرېښودله، زه خپل پلار پرېښیم.
خو ما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درې ځله دا خبره واورېدله چې نبی رسول الله فرمایي چې اوس به تاسو یو جنتي انسان راښکاره شي. نو درې وانه ځله ته راښکاره شو. نو ما دا اراده وکړه چې تا کره راشم او ستا د عمل وګورم او د هغې په شان عمل شروع کړم چې زم جنتي شم. خو ما چې معلومات وکړه ته خو څه داسې ډېر عمل هم نه کوې. خو دا راوته چې د نبي صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته ته څه شي رسولی چې د الله پیغمبر ستا په باره کې یو ورځ دا خبره وکړله چې تاسو ته به جنتي انسان راښکاره شي، بیا دویمه ورځ بیا دا خبره وکړه ته راښکاره شوې، درېیمه ورځ بیا دا خبره وکړه او ته راښکاره شوې. چې د نبي صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته ته څه شي رسولی. هغوی زما عمل خو هغه وکړم چې تا ولیدله، تا ما سره 3 ورځې راسې تېرې کړې، زما دغه عمل چې تا ولیدو. عبدالله وایي کله چې زه راول شوم دې کس ماته آواز وکړو، ویل زما عمل خو بس هم دغه و چې کم تا ولیدو، وی صرف دومره ده و چې زه په خپل زړه کې د هېڅ یو مسلمان دپاره ټګي نه ساتم. وی چېرته هم د مسلمان سره ټګي نه کومه. دویم دا چې د خیانت نه ځان ساتم او دریم دا چې د چا سره په هغه شي حسد نه کوم کم چې الله ولا ورکړی دی. یعنې یو سړي الله مال ورکړی، یو سړي الله ښایست ورکړی دی، یو سړي الله بل څه نعمت ورکړی دی، و دغه انسان سره دا حسد نه کوم چې الله یې دغه نه دا نعمت والی او مال یې راکړي. دا 3 خبرې: ټګي نه کول، خیانت نه ځان ساتل او چا سره حسد نه کول. نو عبدالله رضی الله عنه وایي بس هم د هغه خوی ده چې د دې په وجه ته دغې مرتبې ته رسېدلی، هم د هغه عمل دی چې د دې په وجه باندې ته دې مرتبې ته رسېدلی دی، هم د هغه شی دی چې موږ د دې طاقت نه لرو چې په دې باندې عمل وکړو. اوس که موږ به خپل سوچ وکړو دې حدیث ته، که ټګي وي هغه په مسلمانانو کې موجوده ده، که خیانت وي هغه په مسلمان کې شته، که حسد وي هغه په مسلمان کې شته دی. نو که دا 3 عملونه ته خپل ځان نه وویستله، که نبي علیه صلات وسلم دغه سړي باره کې څه ویله، وی جنتي انسان به تا ته راښکاره شي. په دغه انسان کې دا 3 عملونه موجود وو. نو که دا عملونه په تا کې لرل نو انشاءالله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره ته هم جنتي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو له دې عمل کول توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.